الرحیم حدیث عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لقد راجعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلك وما حملني على كثرة مراجعته إلا أنه لم يقع في قلبي أن يحب الناس بعده رجلا قام مقامه أبدا ولا كنت أرى أنه لن يقوم أحد مقامه إلا تشاءم الناس به فاردت ان يعدد ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی بکر. دا هم د یو لوی حدیث ټوکړه ده او د دې تعلق هم دې سره دی چې کله امام مونځ له نه ځي نو په کار دا دی چې څوک خپل خلیفه مقرر کړي. مخکې مونږ ویلي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله ته تکلیف وخت راغی نو هغه سوال جواب وکړل سیدنا ابوبکر صدیق ته. سید عائشہ ته فرمایل چې هغه ته سوال جواب وکړي چې هغه د خلق امامتی کوي. سید عائشہ رضی الله عنها هغه ته خپل پلار معلوم و چې ډېر رقیق القلب دی، جړا ډېر ورځي، او بیا چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای ودرېږي نو ممکن دا چې هغه مونځ ونه کړی شي. د دې وجې نه هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې یاره بل چاته ووایه چې دا مونځ وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د سیدنا ابوبکر صدیق نوم واغسته چې نه مونځ به هغه کوي. دوی بیا دوه درېو کسانو صلاح وکړه او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې زور ور واچو چې نه د بل چا انتخاب دی وکړي. په درېیم ځل باندې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل، نو هغه انکار وکړ. ویې فرمایل ان کنا صواحب یوسف، تاسو خو د هغې ښځو په شانتې یې کوم چې د یوسف علیه السلام زمانه کې وي. زړه کې یو خبره ده او ظاهر بل څه ښکاره کوي. تجربه یې د سړي چې ته علم غیب نه وایي. دې حدیث کې هغه پټه خبره ذکر کوي چې هغه څه خبره وه چې هغه سید عائشہ پټاړه کې ساتلې وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې رسول هم د هغې خاوند هم، خو بل طرف ته چې حکم کوي نه حکم د مانځه د هغې پلار ته کوي چې هغه سخر دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا ابوبکر صدیق. اوس دې سره فکر دا دی کوم چې دې په زړه کې پټه خبره ده چې ښکاري خدا سي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دې بیماری نه پانسي. نو که دې دوران کې د وفات شو ابوبکر صدیق مونځ کوي نو خلق به دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چونکې د په وخت کې وفات شوی دی لہذا دا ډېر بدبخته دی، بدفالی به کوي، خلک تشاؤم به کوي. نو د هغې دا نوم په خپل پلار باندې سود نه دی. دا خبره وه کومه چې هغې زړه کې پټه کړې وه. بیا دې سره سیده حفصه رضی الله عنها هم ملګرتیا کړې وه. هغه د سیدنا عمر لور وه. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې کله په درېیم ځل خبره ورته وکړه نو هغه ورته ویل ان کنا صواحب یوسف. قرآن کې یو لویه واقعه لیکلې ده د یوسف علیه السلام. زلیخې هغې ته لاس اچوله او بیا د هغې جواب سیدنا یوسف علیه السلام د خپلې پاک دامنۍ وکړو. هغې بیا مجبوروله ده، دی مجبوره و چې دی ما ته غاړه کېږي. په دغې مقصد باندې هغې څه نورې ښځې را جمع کړې وې او هغه ښځې وې چې دې ته به یې ملامتیا ویله، بد رد به یې پې ویله. و چې کله یوسف علیه السلام بار راووت نو قرآن فرمایي چې هغې خپل لاسونه زخمی کړل، ګوتې زخمی کړې. دا ګوتې هغې حقیقتا زخمی کړې وې او که نه دی ګپ لګولی اوسې. د دې حدیث نه په هغې رڼا ورپرېوځي چې د هغې قصدن کړې وې او مقصد یې دا و چې یوسف علیه السلام د ځان دپاره رام کیښ، یعنی
مقصد یې دا و چې مونږ ګوتې کټ را کټ کړو نو دی به په مونږ باندې ورحمېږي، نو څه چې مونږ وایو نو دی به هغه وکړي. ځکه ورته انتن صواحب یوسف وایي چې تاسو زړه کې یو څه پټ کړي دي او په ظاهر بل څه وایي. په ظاهر خو ماته دا وایي چې را ابوبکر صدیق رقیق القلب دی، لیکن زړه کې تاسو دا خبره پټه کړې ده چې بیا به خلک د هغه بد وایي، دا مزاج وي د سړي. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د دې څیزونو قائل نه و. بدبختی او نیکبختی دا د انسان خپل یو کار دی. یو سړی په دې نه بدبخته کېږي چې ګنې هغه سهار چا سره ملاقات وکړو او دروازې د هغه سړي ته بیا فایده نه وي، نو ګنې دا سړی د بدبخته وي. د دې سره تعلق نشته دی، دا د غیر اسلامي نظریه ده. اسلام د دې مرګټیا نه کوي. بل طرف ته دینا د ابوبکر صدیق حیثیت هم معلومیږي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څومره لوی سړی، 3 ځله رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه په باره کې حکم کوي. او دا دلیل د دې خبرې اشاره ده دې طرف ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مسلمانانو امیر هم د منتخب کول غواړي. پخوا د اسلام په اول کې چې چا به د جمع مونځ کو مرکز کې، نو هغه سړی به امیر المؤمنین هم و. د دې وجه نه د دین په کتابونو کې دا لیکلي چې جمعې مونځ به امیر کوي، که نه جنازې حقدار هم امیر دی. دا موږ سیاست او دین د یو بل نه جدا جدا کړل، نو معامله هم خرابه کړه. پخوا چې به کوم سیاسي امیر و مشر، نا به دینی امیر هم و. زمونږ دی له اصول اخلاص نه ور دی، دی به مونځ څه کوي، دی یو مخکې څه مونځ وکړي. دې کې څه ناشنا خبره نه وه. کم چې امیر المؤمنین هغه زمانه کې د جمعې مونځ به هغه کو، د اختر مونځ به هغه کو، عام مونځونه کې هم چې کله هغه حاضر نه مونځ به هغه کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودل غواړي چې ما ابوبکر صدیق یوازې ستاسو د امامتۍ دپاره نه مشر کړی، بلکې ستاسو سیاسی امیر هم دی. یو نیک عالمي قابلی تکړی دیانتداري او هغه سیاست تراشي دی کې صاحب نشته. دا ګپې شپې مه لګوئ چې د علماو سیاست سره څه کار ده. علما دي سیاست کې وي بېشک، خو سم علما دي، چا دروغجن نه وي. ځکه چې دغه علما کله مخکې شي نو د هغې د تقوا د للهیت نه به انشاءالله دا فایده قوم ته پرېوځي چې ورباندې نه کوي، خو سم علما پکار دي. نو دا ګناه نه و. کم سړی چې به امیر المؤمنین و نو هغه به امام هم و. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا ابوبکر صدیق د هغه دپاره خپل عندیه ورکړه، اشاره یې ورکړه چې زما نه وروسته خلیفه به دي، یوازې د امامتۍ نه بلکې ستاسو د سیاسي ټولو څیزونو هم. سیده عایشه چې انکار کوي، نو دا انکار دا مطلب نه دی، انکار خو یو سړی د ضد د وجې کوي. لکه تا ته یو بني ادم وي دا کار وکړه، ته د هغه منې نه، ته یې زه نه کوم. د سید عایشه انکار دغه شان نه دی، دې ته د مینې او د محبت انکار وایي. لکه حدیبیه یو صلح کېږي د مسلمانانو او د کفارو په منځ کې، نو په هغې کې جمله لیکلې وه اول چې دا هغه صلح ده کومه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د مشرکین مکه په منځ کې کېږي. مشرکانو په هغې اعتراض وکړ چې محمد رسول الله مه لیکه، که مونږ ته د الله رسول ګڼلې مونږ به تا سره جنګ نه کولی، محمد بن عبدالله ولیکه. او ډېر لوی بدتمیزه خلک وکړه، یعنې نیغ په نیغه رسول الله ته وایي مونږ تا رسول الله ګڼو نه رسره، نو ته یې لیکې چې محمد رسول الله، ته ولیکه محمد بن عبدالله. دا هغه روغه ده چې محمد بن عبدالله یې د مشرکین مکه سره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته صلح ډېره خوښه وه، روغ سړی و، روغې خبرې به یې خوښې وي. هغه وایي چې په دې روغه کېږي او تاسو ما سره صلح کوئ، نو ټیک ده، زه د الله رسول یم، تاسو منئ که نه منئ. نو سیدنا علی رضی الله عنہ کاتب و، هغه ته ویل روان کا محمد بن عبدالله ولیکه.
هغه زه نه روانوم. دا کوم انکار دی؟ حکم نه مني، حکم مني لیکن غیرت کې راغلی دی چې ته د الله رسول یې، دا وایي دغه شان دي وایي که نه. هر ځای کې انکار دا مطلب نه چې بس سړی کافر شي. سیدہ عائشہ هم نه کافره ده نه بېدینه ده، او سیدنا علی نه کافر دی نه بېدینه دی. دې ته د ناز اختلاف وایي. نه روانوم زه محمد نا رسول الله نه روانوم، محمد بن عبدالله نه لیکم. 3 ځله یې ورته وویل هغه روان نه کوه. نو بیا ورته وفرمایل وښیه کوم ځای یې لیکل دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه روان کو، په خپل لاس یې ولیکل محمد بن عبدالله. او د هغه ځای نه خلق دا استدلال کوي بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له لیکل لوستل نه ورتلل، لیکن آخري عمر کې زده کړو. دا خلق وایي دا معجزه هم کېدی شي که نه، ځکه قرآن فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم امي دی، هغه لیکل لوستل نه ورځي. او د حدیث کې به تعویل وکړو د دې دپاره چې په قرآن سره اعتراض را نشي. هغه به دا وي چې دا معجزتاً هغه ولیکل، محمد رسول الله په ځای محمد بن عبدالله ولیک. دا کوم حدیث چې مونږ وایو چې بیا بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې دا سوال جواب کوي، د هغې وجه هم دکه ده چې هغه خپل پلار بدنامول نه غواړي. دې کې د یو لور د خپل پلار سره یا د یو اولاد د خپل پلار سره د مینې انتها ښیي چې د خپل اولاد د خپل پلار سره څومره محبت پکار دی. آیا هغه بدنامې له ورکول، هغه له تکلیف ورکول، هغه له مصیبت ورکول دا اولاد له ښایي نه ښایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خاوند دی، بېشک پیغمبر هم دی، خبره مني، لیکن بل طرف ته د خپل پلار د بچ کولو کوشش هم کوي. نو دلته دا مخکنی خبرې لرې کړې دي او دې ځای نه یې ویلي دي چې سیدہ عائشہ فرمایي لقد راجعت رسول الله صلی الله علیه وسلم. مراجعه منې بیا بیا تپوس کول. ما بیا تپوس کو د رسول الله نه فی ذالک په دې باب کې چې زما پلار مخکې کوه مخ. وما حملنی او زن نوم آماده کړي علی کثرت مراجعته داغنا په بیا بیا تپوسونو کولو الا انه لم یقع فی قلبی مگر دا چې زما یقینو ده. دا محاوره ده، د دې ټولې جملې معنی دا ده مگر دا چې زما یقینو ان یحب الناس بعده رجلا چې خلق بمینه نه کوي د هغې سړي سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه رستو قام مقامه ابدا چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځای ولاړي، خلق به سره مینه ونه کوي. وجه د هغې رستو ښیي چې ولا کنت ورا زما خیال کې نه راتله انه لن یقوم احد مقامه الا تشاءم الناس به، مگر دا چې کم سړی په دې حالاتو کې د هغه په ځای ودرېږي نو خلک به د هغه نه بدفالي اخلي، لکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کېدونکی دی. نو که دلته څوک ودرېږي د په ځای باندې نو خلک به وایي چې دا سړی ډېر سپېره و، دی چې څنګه ودرېده نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو. دا د هغې یو سوچ دی، دا نه چې صحابه کرام داسې وو، د هغې یو سوچ دی. کله کله د انسان په زړه کې یو خدشه پیدا شي، خطره پیدا شي. دا هغه خطره ده کومه چې هغه ښیي چې زما زړه کې خدشه دا وه. فاردت ان یعدل ذلک رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ما اراده دا وکړه چې واړی دا سوچ رسول الله عن ابي بکر د ابي بکر نه، یعنې زما د پلار په باره کې چې خلک دا سوچ ونه کړي نو ښه وي. دا ما چې بار بار ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې تا ابوبکر صدیق مخکې کوه مخکې کوه، د هغې وجه دغه وه. لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې خبره ونه منله، او د هغې وجه دا وه چې په صحابه کرامو کې واحد ابوبکر صدیق داسې سړی و چې دا ټول حالات هغه کنټرول کولی شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وفات شو نو مسله جوړه شوه که نه؟ مسله دا جوړه شوه چې منافقانو دا آواز وکړو چې که دی د الله رسول وی دی به مړ شوی نه دی، چې مړ شه نه رسول الله نه دی. خو دا حالات به څوک کنټرول کوي؟
دیکھو سیدنا عمر سکار نشي کولی خو توره راوښکلاوي که چا دا خبره وکړه سر ته پرېږدم. چې ته حالات کنټرول کول نه وي، حالات کنټرول کول ډېر تدبر، غور، فکر غواړي، سوچ غواړي. وال ټکول دی یو څیز علاج خو نه دی. هغه ټول صحابه کرام جمع کړل او یې فرمایل آیت کریمه ولستو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو نو مگر یو سړی و، یو رسول قد خلت من قبله الرسل، دا هغه نه مخکې ډېر شي پیغمبران تیر شوي دي. نو که چېرې دی مړ شو یا قتل کړی شو نو آیا تاسو به په خپلو پوندو واپس کېږي؟ او بیا فرمایل چا چې د الله عبادت کو نو الله حی لا یموت دی، ژوندی دی نه مري، هغه ژوندی دی، د هغه عبادت کوئ. او چا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عبادت کو څوک نه داسې چې عبادت دی کو، خدا زوره نه ده. چا چې د رسول الله عبادت کو نه دی پوه شي چې دا غرب مړ شوی دی، دا د زوره نه خبرې دی. پای باندې صحابه کرام را بیدار شو چې دا خو موږ غلطي کوو. که یو سړی دا بکواس کوي نو کوي به که نه، چې که دی رسول وی نه مړ به نه دی، رسول باندې مرګ نه راځي. بیا هم دغه زمانه ده چې په هغې کې داسې خلق پیدا شو چې هغوی د پیغمبرۍ دعوې وکړې، داسې خلق پیدا شو چې هغوی موږ زکات نه ورکوو، هغوی دپاره د سخت اقدام ضرورت و. په دې وجه هغه فوج کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې انتخاب کړو چې دا به ځي او د دې مسلمه خلاف به جنګېږي، صحابه کرامو اختلاف وکړو چې دا به نه ځي او ابوبکر صدیق وی چې ځي به. فوج به خامخا ځي کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ترتیب ورکړی. دې ته حوصله وایي، هر چا کې حوصله نه وي، هر مشر کې. ابوبکر هم مشر دی، عمر هم مشر دی، عثمان هم مشر دی، علي هم مشر دی، دا ټول مشران نور بې شمېره صحابه کرام. لیکن د حالاتو د سمولو یو سړی حدیث کې راځي که نه الناس کالأنبیاء، د خلک چې کوم دی دا رسول خان غوندې دی. په دې کې د کار سړی وي، په سلو کې یو سړی د کاري سرونه ډېرو خلکو پوري، خو هغه سر چې هغې باندې ټوپی ښه ښکاري که نه هغه یو وي. د سیدنا ابوبکر صدیق حیثیت دغه دی، د هغه ډېره لوړه حوصله وه. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې انتخاب کو او درست انتخاب یې کړی دی. هغه مردم شناس و، هغه انسانان پیژندل. په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بیبي د سیده عایشه او دارنګې د سیده حفصه سفارش رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپلې خبرې نه وانړو او بیا هم سیدنا ابوبکر صدیق خپل خلیفه کړ. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.